چې د کلام شریف شروع کیږي نو شروع د کلام شریف په تعوذ او استعاذه او اعوذ بالله باندې پکاروي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ صيغه واحد متکلم ده چې اصل د دې اعوذ جوړیږي په وزن د اقتلو باندې. زمره دیوو نقل شوی د عین لره اعوذ لستل کیږي تخفیفا په معنا د استعصم و اجیرو باندې پناه غواړم. بالله من الشیطان الرجیم د الله په ذات باندې د شیطان رټلی شوی نه. شیطان یا د شطنه یشتنونه په معنا د بعد باندې چې وزن فعال واخیستلی شي. عربان وایي هذا بئر شطن ای قعر، دغه کوی دی زو شطن دی، د دې هغه جوړوالی ډیر بعید دی. نو که شیطان وزن فعال شي د شطنه یشتنونه په معنا د بعد باندې، نو شیطان تم شیطان ځکه وایي چې بعید من رحمت الله دی. او یا د وزن فعلان دی د شاته یشیتونه په معنا د هلاکت باندې، دا هم هلاک شوی دی. ذل هلاکت دی پخپله او مهلک للغیر دی، غیر لره هم هلاکت کندې ته غورځي. من الشیطان الرجیم. رجیم فاعل وزن دی په معنا د مفعول باندې، رجیم بمعنى المرجوم په دې معنا باندې چې دی مرمی بواسطه الملائک دی من السماء الى الارض، د اسمان نظمکی ته غورځولې شوی او وشتلې شوی. او یا رجیم وزن فاعل دی په معنا د راټولې شوی باندې، او یا رجیم فاعل وزن دی بمعنى الراجم مبني للفاعل کا لأنه يرجم غيره بالاغواء، دیره پرتکیږي غیر په اغوا او سرکشی باندې ولي. نو پناه غواړم په الله باندې د شیطان نه چې فعال وزن د شطنه یشتنونه بمعنى البعد دی، یا فعلان وزن د شاته یشیتونه بمعنى الهلاک دی، او رجیم فاعل وزن بمعنى المفعول دی مرجوم دی. او یا رجیم مبني للفاعل بمعنى الراجم دی لأنه يرجم غيره بالاغواء، دا غیر په اغوا باندې ولي. کلام الله شریف دا آغاز او د شروع نه وړاندې شروع په استعاذه باندې کولی شي. دا غي لویه وجه دا ده چې شروع په استعاذه باندې د دې وجه نه کلم چې سړی یو بادشاہ د بادشاہانو ته داخليږي نو لابوزي د استئذان او د قرع الباب نه. یو بادشاہ سرمایدار او غټ سړی ته چې سړی ورزي اجازت او ټکول د دروازې ضروری دي. دا شان کلام د باری تعالی یو لوی کلام دی، کله چې خلق پدې کې وردن نکیږي نو لابودی د استئذان نه او د قرع الباب نه گوئے کې استعاذہ او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لستل دا د کلام الله شریف د دروازې ټکول دي او اجازت غوښتل دي چې زما هغه زبان چې په دروغ باندې مردارو، په غیبت باندې مردارو، په نور بیکاره خبرو فضولیات او چټیاتو باندې مردارو، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره پاکوم او په کلام شریف کې وردن نکیږم. د استئذان او قرع الباب دی. دا خبره چې اعوذ
بالله من الشیطان الرجیم ویل کېږي. حال دا دی چې قرآن کریم امر په دې باندې کوي فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. نو پکار دار درایتن چې مونږ او تاسو د اعوذ په ځای باندې وایو استعیذ بالله من الشیطان الرجیم. امر شوه دی په فاستعذ باندې، نو جواب او امتثال د امر بس شوی استعیذو بوي نه اعوذ. نو جواب د اعتراض نه دادی چې درایتن اجتهادا او عقلا پکاردار چې مونږ شروع په استعیذو باندې وکړو، لیکن مونږ استعیذو متروک کو شروع مو په اعوذ باندې وکړه. وجد اگر ک درایتن عقلا اجتهادا دا امتثال ظاهرا نخ کاریږي، لیکن معنونن د امتثال ده. خو روایات په لفظ د اعوذ باندې کثیر دي، او کله چې د درایت د روایت سره تعارض راشي نو روایات او مرویات دا مقدم دي په درایاتو باندې. عقل او د نقل چې تعارض راشي نو مسله عقلیه باندې مسله نقلیه مقدمه وي. نو چون کې په احادیثو کې لفظ د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم راغلی دی، نو مونږ او تاسو هم ځکه امتثال د لفظ د فاستعذ کو په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره. او دا چې صيغه د متکلم راوړه اعوذ سره د پاره تفاول په وقوع باندې پناه غواړم په الله باندې د شیطان رټلی شوی. گوئے کی بندہ عاصی الہ تداخائی چې زام مجرم بندا د مشکلاتو په ټیم کې استعاذہ پتا باندې غواړم تاغسو کې چې وفا په عهد باندې په طریقې دایمه سره کې اوفی بعهدکم چې ما وفا په عهد ستا باندې وکړه. الہ زستانهم وفا په عهد باندې غواړم ما ته هم عصمت د شیطان رټلی شوی نه راکا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مسئلہ اختلافیہ بین المذاہب په اعوذ کې غداده او په استعاذہ کې عند الاحناف والجماهیر. کله چې قرآن کریم باندې شروع کیږي د شروعنا اولا استعاذہ لستل چې کم دی اعوذ بالله لستل ضروری دی. او په یو قول د امام شافعی رحمه الله باندې کله چې تلاوت خلاص شي د تتمیم د تلاوت نه بعد استعاذہ لستل پکار دی. دا مسئله اختلافیه ده بین الائمه. جمهور په دې قائل دي چې استعاذہ مقدمه نه په تلاوت باندې. امام شافعی رحمه الله په قائل دي چې استعاذہ مؤخره من التلاوت. دلیل د امام شافعی رحمه الله په دې مسله کې دای کریمه ده چې اذا قرأتم القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کلمو چې قرآن کریم تلاوت وکا فاستعذ نو بیا استعاذہ غواړي په الله باندې د شیطان رټلی شوین. او جواب د استدلال د امام شافعی رحمه الله نه بداوی چې په لسان عربی کې خاصتا په کتاب الله کې ذکر د اراده رستو د اذانا دا مترد قیاسی ده. نو اذا قرأتم القرآن په تعویل د اذا اردتم قراءة القرآن سره ده. تاسو چې د قرآن کریم د تلاوت اراده وکړه فاستعذ بالله نو به استعاذہ غواړئ. دا وجه ده تاسو په کتابونو کې کافیه کې جامی کې وغیرہ نورو کې زې په زبانی اعتراضات راځي چې ترتب د جزا په شرط نشته ده. حال تسکه یرستو د اذا شرطین اراده مقدری د پاره دي چې ترتب د جزا په باندې صحیح شي. نو استعاذہ بالله دا د قرات د قران نه بعد کې نه د چې ترتب راشي. نو ظاهرا دلتا فاستعذ چې جزا ده مترتبه علی الشرط نه ده، ول استعاذہ مقدمه په قرات باندې ده. او چې کله د اذان ما بعدو کې مونږه ذکر د اراده هغه مقدر کا اذا اردتم قراءة القرآن موکا نو دلته ترتب د جزا په وشا چې استعاذہ دا په اراده باندې مترتبه ده، اراده په مقدمه. او عین قرات باندې استعاذہ مقدمه ده. لکه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. اذا اردتم القيام الى الصلاه قیام الى الصلاه اراده مو چوکړنو فاغسلوا وجوهكم. او که نفس قیام الى الصلاه بعینه حقیقتا مراد شي اراده مقدره نشي نو په وخت د قیام کې الى الصلاه خلق
یرسلو مامور ته باندې امر ناراضي بلکې په وخت د قیام الصلات کې وربک فکبر باندې عمل پکار دی تکبیر تحریم الاستل پکار دی البته ذکر د اراده چې مقدر شي نو بیا ور باندې ترتب د جزاء صحیح کیږي بسم الله الرحمن الرحیم تحقیق لفظی د بسم الله با په دې مقام کې دا با جاره ده عامه ده بعض جمهور علما ویل الاستعانت والسببیت او کم نحوین وای چې دال للساق ده شرح میات عامل کې بتا سو د باش پارس معانی زده کړي نو ابتدئ باستعانت اسم الله وابتدئ بسبب اسم الله او کچرته بال للساق شي نو تعلق د جاری مجرور تر ملصقان ورکول شي نو دا بحالو ګرځيږي د ضمیر د فاعل د ابتدئونا ابتدئ شروعکم فعال کون زما کې چې ملصقم تر اسم د الله چې رحمان او رحیم بسم الله الرحمن الرحیم اسم پدې کې تاسو هدایت نحو او غیره ټولو کې اختلاف بین نحوی بین الکوفیین والبصریین هغه پیژندلې دي رائے د بصریین اور کې راجح ده چې اسم دا ناقص واوی دی ماخوذ د سمون نه دی په معنا د علوی باندې چې دا هم عالی دی په خوینو باندې چې فعل حرف دی ځکه انفرادن ددنا کلام جوړې دی شي د فعل حرف نه انفرادن کلام نشي جوړې او دا هغه واو نه په بدل کې حمزه په سر کې راولل شوی دا اسمن ته جوړ شوی دلیل په دې خبره باندې چې دا ناقص دی سلور دلایل دي یو دا چې ماضی د دې پیا باندې راځي چې سماده ناقص دی ثانی اندا چې مضارع د دې په یسمی باندې راځي هغه هم ناقص دی ثالثاً جمع عدد په اسماءن باندې راځي چې دا هغه د جمع په صورت کې دا ناقصنا هغه په بدل کې حمزه راځي او الف راځي او رابعاً تصغیر د دې چې رد شي اصل تکین سمیون راځي فناقص یا سره نو سما یسمى اسماء او سمیون دا سلور واړه تصغیرات د دې او تصریفات د دې دلیل د دې خبره ده چې دا اسم د ناقصونه ده کچر تپرای د کوفینو باندې وې دا د وسمن مثال نه وې نو پکاردار چې ماضی د دې وسمر راغلي مضارع او سمور راغلي جمع او سام راغلي تصغیر وسیم راغلي ولا فلا نئی ماضی سمادا نئی مضارع سمیده نا نئی ماضی چې کم ده وسمده نئی مضارع او سموده او نئی تصغیر او سام نئی تصغیر وسیم ده او نئی جمع او سام ده فلا نو داسې هم نه ده چې دا د مثال نشي بلکې د ناقصونه ده پرای راجح باندې بسم الله الرحمن الرحیم دا خبره چې اسمن کما حمزه ده کله چې اسم مضاف شي لفظ د الله لرا نو په لفظ کې تینا هغه حمزه ساقطيږي لویا وجه د کثرت استعمال چون کې استعمال د لفظ د اسم چې مضاف او عقل لفظ د الله لره کثیر دی نو کله چې په دغه اسمو باندې با جاره داخله شي او مضاف شي لفظ د الله لره فقط نو خطن تلفظا د دینه بغا حمزه چې کم ده ساقطيږي د وجه کثرت استعمال دا تخصیص د لفظ د الله دی او تخصیص د حرف جر دی کچرته ته په اسم باندې د با په ځای باندې لام داخل کې نو بیا خطن او تلفظا نشي کولای چې د دینه حمزه ساقط شي البته حمزه په درج ساقطيږي په تلفظ او په لفظ کې بینه ساقطه لکه توای لاسم الله وقع عظیم فی قلوب المؤمنین لاسم الله وقع عظیم
عظیم فی قلوب المؤمنین. نو دلته چې پدې دا اسم دی مضاف الله ته هم کا خو داخل دی ور باندې با نه کا بلکې لام دی کا، نو دغه حمزه به ساقطیږي نه، تلفظا به موای او کتابتا به موای. البته اختصارا لاسم الله ویل شي خو خطن به نه ساقطه. او دا خصوصیت د لفظ د الله دی چې اسم دته مضاف شي، کدا چرته مضاف بل اسم د الله ته شي بیا هم پدې کې حمزه نه ساقطيږي. بسم ربک، اقرأ باسم ربک، ندلتا اسم مضاف دی رب لرا، د دې استعمال کا کثرت استعمال اسم الله نه دی، نو فلهذا پاغذ کې هم حمزه نشي ساقطه دی. بسم الرحمن، باسم الرب، باسم وغیرہ باقی اسماء الله تعالی چاغه ته اسم مضاف شي او باجره په داخله شي حمزه نشي ساقطه ولې. نو اکثر مفسرین وجر سقوط د حمزه کثرت استعمال وای چې کله په حرف جر داخل شي با او کله مضاف شي لفظ د الله لرا فقط، د استعمال کثیر. او بعض نحات وای چې وجر سقوط د حمزه د اسم نه په بسم الله کې غدادا چې په اسم کې مختلف لغات دي، په لفظ د اسم کې مختلف لغات دي. یو لفظ ورنا اسمون دی، دویم لفظ اسمون دی په ضمیر حمزه باندې، دریم سیمون دی، څلورم سمون دی په ضمیر سین باندې، او پنځم لغت په اسم کې د سما دی په وزن د دوحا باندې. نو چې هر کله په اسم کې پنځه لغات او نو بسم کې چې کوم حمزه ساقطه شوی دا وای دا هغه لغت د اسمون او اسمون نه دی، بلکې دا لغت د سیمون او سمون دی چې بدون الحمزه دی. نو حمزه د سر نه ورکیشته نه دی، خدا قول مرجوح دی، ځکه لغت د اسمون چې کوم دی معروف او مشهور دی په دغه ماده کې. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن جميع العيوب والنقصانات. دا غزات د پاره چې واجب الوجود دی، تمام صفات کمالیه ولر جامع دی، او تمام عیوب و نقصاناتونه پاک ذات دی. داغه د پاره د اسم عالمی شخصي ګرځیدل دي. او اصل د دې الاله دی. حرکت د حمزه ثانیه نقل شوی دی لام اول لرا او حمزه ساقطه شوی، ثم اسکنت بیدالام ساکن ګرځول شوی دی، او لام په لام کې مدغم کړی شوی دی الله ویل کیږي. او دا الله چې د الہ نواخلی عند جمهور اهل اللغه دا حمزه د اصل باب نه ده، د الہ یالهونا فهو الہن، او دا الہ مصدر مبنی للمفعول په معنا د مألوه او معبود باندې. الوهیت په معنا د عبادت ده او مألوه په معنا د معبود باندې. او بعض اهل لغه وایي چې حمزه د الہ چې کم ده بدل د واو نه راغلی ده، اصل د دې ولها ده په معنا د حیرت او تحیر باندې. او الله تعالی ذکر وایي لانه تتحیر الیه القلوب وتتوله، دې د الله ذات ته زړونه او عقلونه د انسانانو په حیرت کې پریوزي د معرفت د کنه د ذات د باری تعالی. الرحمن الرحیم هغه چې عام ربان دی پابیرو فاجر باندې په عطا د رضا په دوی لرو په دفع د افاتو کې ددین. الرحیم چې خاص مهربان دی په عطا د رسالت او د نبوت خواص لرا، یا په عطا د ایمان للمؤمنین. یا الرحمانی عام مهربان دی رحمان الدنیا دی والآخرہ، او الرحیم خاص مهربان دی چې رحیم الاخرہ دی. مسئلہ اختلافیہ بین المذاہب په بسم اللہ کی پدې کې
لس قول شوی دي چې آیا بسم الله دا هر صورت نه جز دی، تمام کلام شریف نه جز دی، که بعض آیت دی که کل آیت دی، پدې کې لس اقوال دي. قول اول خدا هغه بسم الله یادوم چې په اوایلو د سورو کې ذکر ده، کم چې د سورۃ سلیمان سورۃ نمل نه ده، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، هغه اتفاقا آیت من القرآن دی کې اختلاف نشته. هغه بسم الله چې په اوایلو د سورو کې را روان لکه دا بسم الله شو، پدې کې لس قول دي. قول اول انها ليست من السور اصلا، بالکل تمام کلام الله شریف کې د یو سورت نام جز نه دی. دویم قول انها آیة مستقلة من جميع السور سوى البراءت، دا سورت براءت نه سوا او د کېږي براتانه ګور ډېر کسان درکې ودري ټول میراویخ کړی خو. قول اول دار چې لیست من السور اصلا. قول ثانی دار چې انها آیة مستقلة من جميع السور سوى البراءت، سورت براءت نه جز نه دی، باقی د تمام سور نه جز دی. دریم انها آیة مستقلة من الفاتحة دون غیرها، د سورت فاتحین جز دی او د فاتحین سوا د چانه جز نه دی. څلورم انها بعض آیة من الفاتحة فقط دون غیرها، د سورت فاتحین بعض آیت دی د غیر نه دی. دریم داو چې د سورت فاتحین مستقل آیت. څلورم دا چې د سورت فاتحین جز د آیت دی. ای وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین دا ټول یو آیت، نو خپل بسم الله ورنه جز من الآیت. دا څلورم قول. پنځم انها آیة فضة انزلت لبیان رؤوس السور تیمنا، دا یو مستقل آیت دی، دا سرونو سورتونو د پاره حاصل شوی دی د بار تبرک وللفصل بینها و بین غیرها، او د دې صورت د بل صورت سره د جدای د پاره نازل دی. نو آیت مستقل دی، یعنی یو آیت راغلی دی، هر سور نه جز نه دی، یو آیت راغلی دی. خدا یو آیت د هر صورت په سر کې دې د پاره راوړل کېږي چې دا د نورو نه جدا کی او تیمنا او تبرکان په باندې شروع شي. شپږم قول انها تجوز جعلها منها وغيرها لتكرار نزولها بالوصفين آیة وغیر آیة، دا د سورۃ فاتحین هم جز دی او د غیر نم جز دی. دا وای په دوه طریقو نازل ده، آیت هم نازل دی او غیر آیت هم نازل دی، یعنی دی د دوه مذهبونو جمع کړی ده، هم د هر صورت نه جز کا آیتن او هم نازل کا ثانیا تیمنا للفصل بینهما، د دوه صورتونو فصلم پر راځي دی د پارم نازل ده. وم قول انها بعض آیت من جميع السور، دا څلورم قول په تعمیم باندې دی. اصلورم داو چې دا د سورۃ فاتحین بعض آیت دی، او اوم دا دی چې دا بعض آیت من جميع السورت دی. اتم قول انها آیت من الفاتحة وجزء آیت من السور، د سورۃ فاتحین آیت مستقل دی، د باقی سورونو جزء من الآیت دی، د باقی سورونو جزء من الآیت دی. نهم قول انها جزء الآیت من الفاتحة وآیت مستقلة من جميع السور، یعنی عکس دا اتم. نهم قول عکس دا اتم دی چې د سورۃ فاتحین مستقل آیت نه جز دا آیت او د باقی سورنا جز مستقل آیت دی. لسم قول انها آیت مستقلة وان نزلت مرارا، دا یو مستقل آیت دی او سډیر کرته نازل شوی د هر صورت د پاره علاحده علاحده.
دا لس اقوال دا بسم الله متعلق علماء کرامو کړي. قائلین سدي هغه چې پدې کې ائمه ثلاثو کې وتذهاب شوه دي هغه ذکر کوم. باقی چې کم نه بعد داسې اقوال دي چې په لفظ د قیل باندې ذکر شوی بدون د معلومیت د قائل لاغین. قائل په قول اول باندې چې انها ليست من الصور اصلا امام مالک رحمت الله علیه انها ليست من الصور اصلا قائل په امام مالک رحمت الله علیه دی. او داشان امام شافعی رحمه الله قائل په دې خبره باندې په قول ثانی باندې دی چې انها آیه من جميع الصور غیر البراءت د سوره براءت نه سوا د هر صورت نه جز دی. قائل په دې باندې امام شافعی رحمه الله دی او د امام شافعی رحمه الله سره په دې قول کې یعنی د دې مسله کې اتباع عبد الله ابن عباس سے کړي دام قائل په دې دی. عبد الله ابن مبارک تمام اهل مکه لکه ابن کثیر اهل الکوفه کې عاصم کسائی حمزه امام شافعی رحمه الله او په شیعاګانو کې شیعاګانی امامیه روافض امامیه چې کم دي اغم په دې قائل دي چې دا انها آیه مستقله من چې د کلام شریف شروع کیږي نو شروع دا کلام شریف په تعوذ او استعاذہ او اعوذ بالله باندې پکاروي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم